او اخیرنۍ خبر ارته کول غواړم صاحبانو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاری حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم صحابه کرام داسې راجم کړ. دا ټول درې کرخې پیغمبر علیہ السلام په ځمکه باندې ورته راښکلي دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ځمکه باندې یو کرخه راښکه سیده، او بیا یو کرخه خي طرف ته او یو کرخه ګس طرف ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام راښکه. صحابو ته څه فرمایي؟ دا مینس کې چې کومه کرخه د صحابو دا رب لا یزال د طرف ته صراط مستقیم دی، دا دین دی، دا اغلار دا چې دا سیده رسول الله لته دا، دا سیده رب لا یزال جل جلاله خالق کائنات لته دا. او چې کوم دا خي طرف ته کرخه پیغمبر علیہ السلام راخ او بل گس طرف ته نبی علیہ السلام صحابو ته فرمایي دا هغه کرخي دي چې په دې باندې شیطان ولاړي انسان ته او ځان په طرف باندې رابلی. مقصد یې د غدریو کرخو نه سره دا دی چې دا کوم نه غلار د دین دی په دې باندې مستقیم اوسئ، په دې باندې همیشواله وکړئ. خي طرف ته کګیدل یا گس طرف ته کګیدل چې انسان کوک شو، دا خي طرف ته یا گس طرف ته کګیدل په دې باندې شیطان ولاړ د انسان خپل طرف ته دعوت ورکوي. او بیا په اخر کې دا آیات وی چې وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دغه نه غلار دا منس کې چکم لار دا دین لار دا صراط مستقیم لار دا. خو صحابه ته فرمایي په دې باندې څوکړي، په دې باندې استقامت وکړي، په دې باندې همیشواله وکړي، په دې باندې په ټینګتیا سره ودرګي، په یو حال کې، په یو حالت کې، په تکلیف کې، په مصیبت کې دغه لار مو پرېږدئ. که خي طرف ته کاږه شوئ او که ګس طرف ته کاږه شوئ د شیطان په گرفت کې برازئ.